چا چې 75 سال دا غلام ساتل موږ به د دې خلاف چې کوم دی ودرېږو که موږ ته څوک دغه باندې دهشتګرد وایي نو بالکل بیا خو موږ دهشتګرد یو اعلان دا وایو چې موږ پاکستان سره محبت کولو والا خلک یو موږ د سټیټ سره محبت کولو والا خلک یو موږ د ادارو عزت زیاتولو والا خلک یو موږ د ادارو عزت کوو خلکو ته مو وایو چې عزت والا وکړئ خو که د هغه دا په دې راست نه راځي دا زموږ دا ډېر د افسوس مقام دی دا ډېر د افسوس مقام دی چې هغه لیډر د چا چې کوم دی ټول عمر په دې کې تېر شو چې د دې غریب قوم دپاره څه سوچ وکړي که هسپتال یې جوړو که یونیورسټي یې جوړوله که د بهر ملک نه پیسې راوړې په دې ملک کې انویسټ کولې که بیا په دې ملک کې وزیر اعظم شو ادارې یې کلاولې ازادولې د پولیټکس نه او د پریشر نه او هغوی ذاتي کارونه یې پرې نه کول هغه سړی نن دهشتګرد دی 176 پته نه شي یا 180 ځکه چې ګنټه تېرېږي نو له سطح اف آی آر نور هم درج شوي نو زما خیال دا دی چې دوه سنچرۍ به چې کوم دی ووځي تاسو ما ته ووایئ لږ د سوچ خبره ده یار چې دغه سړي باندې دلته 180 یا 176 یا 175 اف آی آر کول د کوم مذهب او د کوم قانون په تحت باندې کېږي چې یو کس په جیل کې تا واچو او د هغه په غیر موجودګۍ کې یو کار کېږي او د هغې مقدمه په هغه وردرج کېږي یو سړی په زمان پارک کې پروت دی او په کوټه کې چې کوم دی قتل کېږي د هغې اف آی آر هم په هغه درج کېږي یو سړی په اسلام آباد کې پروت دی او په پېښور کې څه چل کېږي د هغې اف آی آر هم په هغه دی اخر دا ملک چې کوم دی دا څنګه مونږ وایو چې مونږ یو آزاد قوم یو زما وروڼو زموږ چې کوم جدوجهد دی دا د یو پرامن ملک دپاره دی دا د یو داسې ملک دپاره دی چېرته چې د قانون حکمراني وي چېرته چې د دهشتګردۍ حکمراني نه وي دا چې کومه ریاستي دهشتګردي په دې پاکستان تحریک انصاف په لیډرشپ او په ورکرانو باندې کېږي دا ملک سره د محبت اظهار نه دی دا خلک مه متنفر کوه دا قوم د دې ملک مه متنفر کوه دا قوم په دې ملک باندې ځان وجني ځکه چې د دې تاریخ مونږ کتلی دی چې د دې ملک دپاره زموږ مشرانو قربانۍ ورکړي دي نو زما وروڼو زما به خواست دا وي چې دغه پرامن احتجاج دغه پرامن طریقې سره جدوجهد دا به جاري ساتو ما په کور جنډه لګولې ده نو زما خلاف اف آی آر کې ولې جنډه لګول جرم دی ولې ما د انډیا جنډه لګوله ما چې کومه جنډه لګول هغه خو د امن جنډه ده هغه د پاکستان سره د محبت کولو جنډه ده هغه په پاکستان کې د رول افلا لپاره ده یا زه چې کوم دی راووتم پرامن دغه ځای کې احتجاج کوم چې ما باندې اف آی آر ولې درج کوي زه خو چې کوم دی محب وطن یم د هغې اف آی آر په ما درج کې نو بیا خو په هغه ورځ اف آی آر درج شوې په کومه ورځ چې په پولیس په مسجد کې دماکو شوه او د تحریک انصاف دا ورکران راووتل او په چوکونو کې ودرېدل او د هغې مذمت یې کو او روډ بلاک کو نو بیا خو په هغه ورځ باندې موږ د مقدمات درج کړي دي چې تاسو خو ډېر زیات غټ جرم وکړو موږ خو نور څه نه چا په یو دوکان باندې یو کاڼی ورشتې دی چا دلته چې کوم دی کاڼی دي چا نقصان رسولی دی دا د حفظ قلا د چا ورته نقصان رسولی دی پورامن په سړک باندې ناست و د هغې اف آی آر دی نو اف آی آر خو بیا د هغه په هغه ورځ باندې جوړېده په کومه ورځ چې دقې پولیس دپاره موږ راوتي وو او موږ چغې والې چې دا ظلم وشو دا جبر شو بیا خو په هغه ورځ اف آی آر درج شوی زما وروڼو موږ یو ځل بیا ادارو ته دا وایو مونږ ورته دا وایو چې دا خلک چې کوم دی او د پاکستان قوم دی دا خو یو طبقه نه ده دا خو یو فرقه نه ده دا خو کروړو عوام دی دا به په کومې ته چې کوم دی کم یو کس باندې به اف آی آر کې او کم کس به ته جیل ته به دننه کې زما وروڼو زما به ریکویسټ دا وي چې تاسو انشاءالله الله پاک دې نه کړي که چېرې بیا خان صاحب چې کوم دی د هغه د گرفتارۍ عمل دوی کو انشاءالله پرامن احتجاج به کوو پرامن څنګه چې زموږ لیډر ویل دي چې پرامن احتجاج دغه شان پرامن به روزو انشاءالله مونږ به خپل احتجاج کوو د دې حجره کې کینو په دغه سړک کینو په بل ځای کې کینو مونږ چاته نقصان نه رسو مونږ خلکو ته وایو چې مونږ سره ظلم کېږي جبر کېږي زیاتي کېږي د هغې خلاف مونږ یو پرامن احتجاج کوو دا زموږ حق دی دا زموږ رایټ دی